السلام علیکم ملګرو. عمران خان یو ځل بیا سرخرو شو. هغه چې څه ویل هغه ریښتیا شو. امریکې دا ویلي دي چې عمران خان مونږ ته قبول نه دی، نه مونږ ته ولې نه دی قبول. د هغې څه وجه ده په دې ویډیو کې به دې باره کې خبرې کوو. بل اړخ ته حکومت چې کوم د پري اوړو سکیم شروع کړی په هغې کې د 20 ارب روپو غلا شوې ده. دې باره کې د نون لیگ اهم رهنما شاهد آقا نباسی دا انکشاف کړی دی. دې باره کې به هم یو څو خبرې کوو. او د پرویز الهي پکور چې پولیسو کومه چاپه وهلې وه د هغې شاته د چا لاس دی او آیا د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ چې کوم مذاکرات شروع دي هغه مذاکرات به اوس کیږي او که نه. دې حوالې سره هم یو اهم خبر په دې نوې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. ملګرو، عمران خان یو ځل بیا سرخرو شو. هغه چې دا ویل چې زما د حکومت د ختمېدو شاته د امریکې لاس دی. امریکا دا نه غواړي چې په پاکستان کې دی د عمران خان حکومت وي. هغه چې کوم هغه سایفر مخې ته راوړی هغه خط مخې ته راوړی. دا ټولې خبرې اوس ورځ ته ورځه رښتیا کیږي او اوس امریکې یو ځل بیا بیان ورکړی دی چې عمران خان مونږ ته قبول نه دی او بل اړخ ته شهباز شریف مونږ ته قبول دی ځکه چې هغه زمونږ خبره مني او عمران خان چې دی هغه زمونږ خبره نه مني. عمران خان د خوددارۍ خبره کوي. عمران خان دا وایي چې څومره د امریکې یو شهري دی هغه زندگی څومره قیمتي ده دومره د پاکستان چې کوم یو شهري دی د هغه زندگی هم قیمتي ده او موږ به مزید ستاسو چې کوم جنگ دی هغې کې حصه نه اخلو او چې کومې ډرون حملې دي نه هغې اجازت هم تاسو له موږ مزید نشو درکولی نه ځکه عمران خان سره چې اوس ډیل کول دي نه هغه ډېر زیات ګران دي او بل اړخ ته شهباز شریف زموږ هر یو خبره مني هغه سره ډیل کول اسان دي. نو اوس امریکې ځکه دا ویل دي چې عمران خان موږ ته قبول نه دی او بل اړخ ته شهباز شریف مونږ ته قبول دی ځکه چې هغه زمونږ خبره مني. بل اړخ ته پروژه کې به تاسو کتلی وي چې حکومت پری آټا سکیم یعنی هغوی عوامو له مفت اوړه ورکول. اوس هغې اوړو کې د نون لیگ چې کوم یو اهم رهنما دی شاهد آقا نباسی هغه دا یو غټ انکشاف کړی دی چې په دې سکیم کې د 20 ارب روپو غلا مخې ته راغلې ده. په دې سکیم کې د 20 ارب روپو غلا شوې ده. یعنی یو اړخ ته خو دوی دا وایي چې مونږ سره د الیکشن دپاره 21 ارب روپۍ نشته او صرف په دې یو سکیم کې د 20 ارب روپو غلا شوې ده. پکار خو داسې وه چې ټولو عوامو له سبسډي ورکړې وه ځکه چې په پاکستان کې تقریبا 80% عوام داسې دي چې د هغوی قوت خرید چې دی هغه کم شوی دی او اوس هغه منافقان هغه صحافیان کم یا نور سیاسي جماعتونه چې دي هغوی به د عوامو نه دا تپوس کو مایک پې راغشتی و چې یاره مهنګایي شته او که نه هغې ټایم کې 12% مهنګایي وه اوس 45% نه زیاته مهنګایي ده. خو هغه ټول زموږ صحافیان رونه چې دي هغه ډېر زیات خاموشه دي او زه دا نه وایم چې هغې ټایم کې دوی غلط کار کو هغې ټایم کې هم صحیح کار کو. خو دا اوس چې دوی خاموشه دي نه د دې نه دا ثابتېږي چې دوی صرف د عمران خان نه بغض ساته. دوی سره د عوامو غم نه بلکې دوی صرف چې کوم د دوی هغه منافقت دی نه هغه اوس ښکاره شو. دوی له اوس هم پکار دي ډېر صحافیان تاسو به داسې کتلي وي چې هغوی به روزانه د مختلف څیزونو چې کوم ریټونه دي نه هغه به وي او په هغې باندې به پروګرامونه کول. خو دا ټول په دې باندې خاموشه دي یعنی د دوی چې کوم منافقت دی نه هغه اوس عوامو ته ښکاره شو. بل اړخ ته د پرویز الهي پکور باندې چې کومه چاپه وهلې شوې وه د هغې شاته د چا لاس دی نو اوس وفاقي وزیر خزانه چې دی اسحاق ډار هغه پرون شاه محمود قریشي ته ټلیفون کالو کو او هغه ته دا وویل چې د پرویز الهي پکور باندې کومه چاپه وهلې شوې ده نه هغې سره د وفاقي حکومت هېڅ تعلق نشته یعنی د دې شاته د نامعلوم افرادو لاس دی او چې کوم دې ټایم کې نگران وزیر اعلی دی د پنجاب CCPO لاهور او IG لاهور چې دی IG پنجاب چې دی هغه دې ټایم کې ملک هم موجود نشته او ذرایع دا هم وایي چې نگران حکومت چې دی هغې هم دې سره د لا تعلقۍ اظهار کړی دی او هغوی هم دا ویلي دي چې یاره دې چاپې شاته زمونږ لاس نه دی دا چاپه مونږ نه ده وهلې. نو اوس دلته ډېر زیات غټ سوالونه اوچتېږي چې آیا د دې شاته د چا لاس دی او څوک دا غواړي چې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ چې کوم مذاکرات شروع دي هغه مذاکرات دې ختم شي دا مذاکرات دې ونه شي. او ما تاسو ته پرون هم دا ویلي چې دا یو کوشش دی چې د حکومت او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کوم مذاکرات دي نه دا یو کوشش کیدی شي چې یاره دا مذاکرات ته ختم شي او د هغې دپاره دا چاپه وهلې شوې ده. اوس د PDM چې کوم حامي صحافیان دي هغوی هم دا ویل دي چې یاره اوس خو پاکستان تحریک انصاف له دا پکار دي چې هغوی د مذاکراتو نه بایکاټ وکړي مذاکرات ونه کړي یعنی یو قسم له پاکستان تحریک انصاف له د اشتعال راوستو کوشش کړی یو قسم له دوی له د غصې راوستو کوشش کړی چې هغوی اوس په دې باندې دغه غصې اظهار وکړي او د مذاکراتو نه بایکاټ وکړي او بیا حکومت چې دی
هغوی ته په سپریم کورټ کې یو بهانه ملو شي چې پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو نه انکار وکړو او حکومت خو غواړي چې موږ مذاکرات وکړو. خو دې ټیم کې کو تاسو وګورئ که نه پرون وفاقي وزیر خزانه چې د ساډان هغه شاه محمود قریشي ته ډېر ښکاره وویل چې یاره دې شاته زموږ لاس نه دی. یعنی اوس د دې نه دا ثابتېږي چې د دې شاته د بل چا لاس دی. نو اوس هغه بل څوک دی اوس دې باره کې پته نه لګي او څوک دا نه غواړي چې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د مذاکرات وشي او د دې مذاکراتو چې کوم فاینل راوند دی اخیری راوند دی کیدی شي د 9 په ورځ باندې د دې سره رزلټ خامخا راوځي. څومره اپډیټس وي ان شاء الله په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د الله په امان.